ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर कंटेंट मंथ 1 नन 14 अगस्त 2024 थे यानी په دې ورځ باندې پاکستان آزاد شوی و. ٹھیک ده. نن مونږ خپل د کلاسز باقاعده آغاز کوو او دا کلاسز به تقریبا راوند اباوت یعنی استیمیټلی در روان شپږو میاشتو پورې وي. صحیح ده. اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوري، فبرवरी. صحیح شوله. نو زمون کوشش بدای چې په دې دوران کې مونږ مکمل آی سی ټي کلیر کو. ٹھیک ده. اوس په یوټیوب باندې به تاسو ته پریویسلی یعنی آی سی ټي شارټګن یوټیوب باندې به تاسو ته لیکچرز ملاو شوي وي، سیم لیکچرز، خو په دې کې به مونږ لږ مور ایکسپلینیشن کوو او سپیسیفیک خبرې به کوو، یعنی لږې خبرې او د کار خبرې. صحیح ده. او د هر لیکچر سره به د هغې امپلیفاید لیکچر راځي. ټیک ده. چې په هغې کې تا ته پریکټیکل کار وښودلی شي، یعنی ستا د ذمي چې کوم کار دی، ستا چې کوم بیک ټیسټینګ دی، په هغې باندې هم ته پوه شي. نو داسې به دا کار ډېر ښکلی اسان شي او هر یو پښتون به په انشاءالله پوهیږي. یوازې به پوهیږي نه، ځان له به پې ټریډ هم اخیستلی شي. اوس مونږ آی سی ټي ولې کوو؟ مارکیټ کې خو نور هم ډېرې طریقې دي. بعضې خلک په والیوم باندې کار کوي، بعضې په انډیکیټرز باندې کار کوي، بعضې اس ایم سی فالو کوي، بعضې چارټ پیټرنز فالو کوي، بعضې ټرینډ لاینز فالو کوي. مونږ آی سی ټي ولې کوو؟ مونږ آی سی ټي ځکه کوو چې دا مور ټیکنیکل دی. دا یو ښکلی اپروچ دی مارکیټ طرف ته. دا ایکوریسي د دې ډېره سیوا ده. دا خبرې به تاسو پر روان لیکچرز کې وګورئ، په خپله به یې په چارټ کې امپلیمنټ کوئ او بیا به درته پته ولګي چې د دې ایکوریسي سیوا ده یا کمه ده. صحیح ده جانی؟ اوکې جی. ښه، نن مونږ پراپرلی آغاز اخلو. کور کنټینټ منث 1 مونږ به تقریبا 12 کور کنټینټس وایو. 12 کور کنټینټس. ټیک ده. او په هغې کې به مونږ مکمل A to Z د ټریډینګ طریقې زده کوو. آی سی ټي ټریډینګ طریقې به مونږ زده کوو. په څه کې؟ په دې کور کنټینټس کې. ټیک ده جی. اوکې. ښه، دا خو یو انتباه ده، دا به تاسو ځان له پړاو کوئ. ټیک شوله جی. په سټارټ کې کله چې ته په هیڅ باندې هم نه پوهیږې، په هیڅ باندې هم نه پوهیږې، مطلب 0 میټر آی سی ټي ته راغلی، مخکې د ټریډینګ کړی دی. او دا خبره زه بار بار کوم چې زه هغه ملګري ټرین کوم، هغه ملګرو سره په ټریډینګ کې زیاتتر هیلپ کولو کوشش کوم چې کوم الریډي نقصان کړی، الریډي په خساره کې روان یي. موسټ ویلکم. ځکه دا د هغو دپاره یو بهترین پلیټ فارم دی. صحیح شوله. ښه، ایلیمنټس ټو ا ټریډ سیټ اپ. چې کله ته ټریډ اخلي که نه، نو د هغې نه مخکې به ته یو څو خبرې ګوري، یو ډېرې خبرې به ګوري، خو یو څو خبرې داسې دي چې هغه ستا په مایند کې وي، نو دا به لازمي وي. اول نمبر کنټیکس، دویم نمبر ریفرنس پوینټس اینڈ انسټیټیوشنل اډر فلو. صحیح ده. نو موږ به اول زیاتتر ډسکشن کوو په کنټیکس باندې چې مارکیټ په کم ځای کې دی، په کم حالاتو کې دی. دا به زموږ دپاره ډېر کارآمد راځي. تاسو چارټ به کولاو کوئ او چارټ کې به دا خبره وګورئ، مارکیټ به یا ایکسپینشن کوي، یا به ریټریسمنټ کوي، یا به ریورسل کوي، یا به کنسالیډیشن کوي. د دې څلورو خبرو نه بهر مارکیټ نشي تللی. اولنۍ خبره، ځکه مونږ ټریډینګ اسانه و که نه، مونږ ټریډینګ په آی سی ټي کې ایزي اسانولو کوشش کوو. نو اولنۍ خبره دا شوله چې مارکیټ به یا په ایکسپینشن کې، یا به ریټریسمنټ کې، یا به ریورسل کې، یا به کنسالیډیشن کې. بس د دې نه خو دې خو نشي کېدی.
دا خو یو فریم ورک کو. صحیح ده. اوس آی سی ټي انر سرکل ټریډینګ کې مونږ بیسیکلی انسټیټیوشنز فالو کوو، بینکس، سمارټ منی، د هغو په شان د ټریډینګ کولو کوشش کوو چې هغو څنګه ټریډینګ کوي، ځکه د مارکیټ ټول د هغو په لاس کې دی. چې د هغوی په لاس کې دی نو مونږ که د هغوی په شانې د ټریډینګ کولو کوشش کوو نو مونږ ته به ښه رزلټ ملاویږي، بهترین رزلټ به مونږ ته ملاویږي. صحیح ده جاني. نو دغه شانې په بل لیکچر کې به درته په دې باندې بیا بحث وکړم چې ریفرنس پوینټس یعنی فنگر پرنټس اف سمارټ منی، ریفرنس پوینټس ان انسټیټیوشنل اډر فلو، چې دا غو څه طریقه ده جاني. یعنی موږ به مختلف قسم بلاکس وایو، order blocks، fair value gap and liquidity wide، liquidity pool and stop runs، equilibrium. موږ به دا خبره ډسکس کوو تفصیلا، مکمل تفصیل سره، ایچ اینڈ ایوریثینګ به تاسو کلیر کیږي. صحیح ده جاني. نن باقاعده آغاز اخلو کنټیکس نه، یعنی چې ته لږ ونه وپېژنې چې دا ایکسپینشن څه ته وایي، دا ریټریسمنټ څه ته وایي، دا ریورسل څه ته وایي، دا کنسالیډیشن څه ته وایي. صحیح ده جاني. دا کنفیوژن ستا کلیر کول غواړم، دا کنفیوژن خپل وسنه کلیر کم چې پرایس ډیلیوري چې کله کیږي، پرایس ډیلیوري یعنی د پرایس چې کوم مومنټ دی، د مارکیټ چې کوم مومنټ دی، هغه موږ سره صرف په څلورو طریقو کې تللی شي، خو دا دوه یو ځای نشي راتلی. په یو ټایم به یو فیز وي، مطلب یا به مارکیټ ریټریسمنټ کوي، یا به ریورسل کوي، یا به کنسالیډیشن کوي، او یا به ایکسپینشن کوي. د دې نه بهر څه پکې د باز نشته. صحیح ده. اوکې، مارکیټ کې چې کله مومنټ سټارټیږي یوجولی نو اول موږ سره کوي مارکیټ موږ سره د هغې نه مخکې یعنی د ټولو نه اول موږ سره مارکیټ کوي کنسالیډیشن. څه شی کوي؟ کنسالیډیشن. اوس کنسالیډیشن دې ته وایي چې مارکیټ موږ سره په یو سپیسیفیک رینج کې، یو سپیسیفیک ایریا کې اپ ډاون مومنټ کوي. که اپ مومنټ کوي نو بای ساید لیکویډیټي کریټ کوي، او که ډاون مومنټ کوي نو سیل ساید لیکویډیټي کریټ کوي. صحیح شوله. په کنسالیډیشن کې یوجولی دا کار کیږي. دلته وګوره ته، دس از کنسالیډیشن. د اپ ساید ته چې کوم ده د بای ساید لیکویډیټي، او ډاون ساید ته سیل ساید لیکویډیټي. دا کنسالیډیشن دی. In consolidation, price moves inside a clear range and allow orders to build on both sides of the marketplace. Both side مطلب څه شو؟ یو اپ ساید شو، اپ ساید موږ سره بای ساید لیکویډیټي راځي، او ډاون ساید سیل ساید لیکویډیټي. په کنسالیډیشن کې به ته په میډ پوینټ باندې ډیر زیات فوکس ساتي. میډ پوینټ یعنی د دې چې کوم دا ځای شو. صحیح شوله. د درمیان میډ پوینټ مطلب که 50% بری او 50% ښکته وي نو د دې چې کوم درمیان دی هغې ته موږ څه وایو؟ میډ پوینټ. نو میډ پوینټ به ته په خیال کې ساتي چې کله مارکیټ په کنسالیډیشن فیز کې وي. دا لازمي خبره ده. اوس د دې څه کار دی، د دې اهمیت به درته زه ایکسپلین کوم. صحیح ده جی. Longer the consolidation, longer will be expansion. چې کله زیات کنسالیډیشن وشي، لنتی کنسالیډیشن وشي، نو د هغې نه بعد به موږ سره بیا میبي یعنی پاسیبل دا ده چې موږ سره لانګر ایکسپینشن وشي. ځکه چې لانګر کنسالیډیشن وشي نو مارکیټ به ډیر زیات اډرز بلډ کړي وي، مارکیټ به ډیر زیاته لیکویډیټي بلډ کړي وي بای ساید ته او سیل ساید ته. صحیح شوله جی. Smart money accumulates both side liquidity during consolidation usually. Consolidation ته موږ بل نوم څه وایو؟ accumulation. نو سمارټ منی په دې دوران کې لیکویډیټي اکمولیټ کوي، راجمع کوي. صحیح ده. بوث سایډ مطلب
بای سایډ هم او سیل سایډ هم. دا پس کې کنسالیډیشن. وس دا مونږ سره کنسالیډیشن دی او کنه دی؟ کنسالیډیشن دی کنه. د په دې سپیسیفیک رینج کې ښکته بره کیږي. کنسالیډیشن دلته وګوره، کنسالیډیشن د دې رینج نه بهر نه وځي. تر څو پورې چې دې رینج نه بهر نه وته نو دا مونږ سره څه شي؟ کنسالیډیشن. دغه شان دلته وګوره، داسې طریقه مونږ له پکار ده چې مارکیټ اپ ډاون مومنټ کوي او په یو کلیر رینج کې د دې رینج نه بهر نه وځي. څو پورې چې وتلی نه نو هغې پورې به تا سره کنسالیډیشن کنسیډر کیږي. اوس دا خبره لازمین ده چې د دې لپاره به ټایم فریم ګوري. دا په 1 منټ ټایم فریم هم کېدلی شي، دا په 15 سیکنډ هم کېدلی شي، دا په ډیلی باندې هم کېدلی شي، په اینی ټایم فریم باندې کېدلی شي. او موږ چې را روانې کمې ټولې خبرې کوو نو هغې دپاره به ټایم فریم میټر نه کوي. که په یو ټایم فریم باندې تا سره کنسالیډیشن کېږي په M1 باندې او هغې کې ته میډ پوینټ ته ګورې، نو که تا سره په منتلی باندې کنسالیډیشن کېده نو په هغې کې به هم ته میډ پوینټ ته ګوري. رولز په خبره ورسېدلې. دا و مونږ سره کنسالیډیشن. د کنسالیډیشن نه بعد ایکسپینشن. کنسالیډیشن نه بعد ایکسپینشن. ایکسپینشن څه ته وایي؟ کله چې مارکیټ مونږ سره ون سایډډ موو وکړي، یعنی کنسالیډیشن سٹارټ وي، د کنسالیډیشن نه بعد مارکیټ ډایرکټ یو طرفه مومنټ وکړي، هغې ته څه نوم وایي؟ ایکسپینشن. چې کله مارکیټ ایکسپینشن وکړي نو د ایکسپینشن نه بعد به مونږ ګورو آرډر بلاک. څه به ګورو؟ آرډر بلاک. د کنسالیډیشن نه بعد چې کله ایکسپینشن وشي نو مونږ به آرډر بلاک ګورو. په کوم ځای کې به آرډر بلاک ګورو؟ یوجولي د کنسالیډیشن په ایریا کې. د کنسالیډیشن نه بعد ایکسپینشن شوی دی که نه؟ صحیح شول. نو یوجولي مونږ د کنسالیډیشن په ایریا کې یعنی د دې ته نږدې ایریا کې مونږ څه ګورو؟ آرډر بلاک. او عموما ایکسپینشن چې دی دا مونږ سره منیپولیشن وي په پرایس کې. یعنی مارکیټ یو طرف ته روان وي، مارکیټ سپیسیفیک ډایرکشن یو طرف ته وي، خو چې کله ایکسپینشن وشي نو یو طرف لیکویډیټي مارکیټ واخلي. اوس څنګه؟ داسې جانې ګوره، که په دې کرنټ کیس کې ته وګورې نو مارکیټ موږ سره څه کوي؟ کنسالیډیشن. څه کوي؟ کنسالیډیشن. نو اپ سایډ ته څه شی دی موږ سره؟ بای سایډ لیکویډیټي. ډاون سایډ ته سیل سایډ لیکویډیټي. دغه شان دلته وګوره، اپ سایډ ته څه شی دی موږ سره؟ بای سایډ لیکویډیټي. ډاون سایډ ته څه شی دی؟ سیل سایډ لیکویډیټي. اوس سمارټ منی څنګه چل کوي؟ سنټرل بینکس داسې چل کوي چې هغو ته ټریپ کی. یوجولي ایکسپینشن مونږ سره جوړه سوینګ جوړوي. لکه که په دې کرنټ کیس کې ته وګورې نو کنسالیډیشن شوی دی، د کنسالیډیشن نه بعد شوی دی ایکسپینشن. څه شی؟ ډاون سایډ ته شوی دی ایکسپینشن. آلسو منیپولیشن. نو دا چې کوم لیکویډیټي وه دا سیل سایډ لیکویډیټي دا مارکیټ واغستله که وانه غستله؟ وایغستله. او خلق څه سوچ کوي چې مارکیټ اوس ډاون طرف ته روان دی ځکه چې ایکسپینشن ښکته طرف ته وشو. عام خلق څه وایي؟ ریټیل کنسپټ والا چې ډاون سایډ ته بریک آوټ وشو. دا بریک آوټ نو، اټ واز ایکسپینشن، اټ واز ا جوډ سوینګ. صحیح شوله؟ په خبره باندې ورسېدلی. مونږ سره دا منیپولیشن و. نو یو سایډ لیکویډیټي مارکیټ په دې ایکسپینشن کې واخلي، یو سایډ لیکویډیټي مارکیټ په ایکسپینشن کې واخلي. په دې کرنټ کیس کې مونږ سره سیل سایډ لیکویډیټي اغستې ده، په دې کیس کې مونږ سره بای سایډ لیکویډیټي اغستې ده. نو چې کله بای سایډ لیکویډیټي واخلي ټول خلق په غلط ډایرکشن کې کینی. دې ځای کې خلق بای والی، دې ځای کې بای والی، دې ځای کې بای والی، دې ځای کې بای والی، بای بای بای. سټاپ لاس چرته کې دي؟ بعضې خلق سټاپ لاس دې ځای کې دي او ډېر خلق سټاپ لاس په دې ځای کې دي.
خلق دې ځنه واخلي بای سیل 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 عام خلق سیلینګ وکي کنه ځکه ډاون کینډل راغلی دی دوی لپاره خو بریک اوټ شوی دی نو ټول خلق سیلینګ وکي چې سیلینګ وکي کله نو بیا څه چل وشي مارکیټ هغه ډایرکشن ته لاړ شي چې ډایرکشن ته لاړ شي کله سیلینګ خلق خډیر وکي نو د اغې نه بعد خلق خپل سټاپ لاس هم لګي کنه که سټاپ لاس ونه لګي مارکیټ ته لپاره خو ډیر غوړ سمارټ منی لپاره اکاونٹ بدر لواش کی خو که سټاپ لاس تی لګولې ته سټاپ لاس کوم ځای کې لګای په دې ځای کې سټاپ لاس لګولې یا به دې ځای کې سټاپ لاس لګولې کنه اوکے سمارټ منی ویل پلی اټس رول اوس با سمارټ منی خپل گیم در سره کوي صحیح ده اوکے ستا چې کوم سټاپ لاس هغه واغسته ستا سټاپ لاس په سمارټ منی لپاره لیکویډیټي شوله یوازې تا خو ټریډینګ نه کوي کنه بلها خلق کوي او ټول په دې ځای کې بیوقوفه جوړ شوي دا غ ټول لیکویډیټي چا واغستله سمارټ منی سنټرل بانکس دا غ ټول پیسې او واغستلې په ارزان قیمت باندې کې او لاړ په ګران قیمت باندې افلوډ کو اوس په دې خبرو به نور بحث کیږي تفصیلا صحیح ده خو صرف په دې ځای کې د دې کنسپټ کلیر کول مې لږ ضروری ګڼل دغه شان دي کیس کې وګوره ستا سټاپ لاس چا واغسته ستا سټاپ لاس دې ځای کې وګنه هغه چا واغسته سمارټ منی هلکه ما باندې مارکیټ ریورس شو دا چل وشو یو چل بل چل صحیح ده چې کله مارکیټ داسې چل وکي دلته اوس ته وګوره مارکیټ ډاون سایډ ته راغلی دی واپس تللی دی واپس چېرته تللی دی دی امبیلنس پسې فیر ویلیو ګیپ دې پسې واپس تللی دی خو چې کله د دې ځای نه اپ سایډ روان شي نو دا ټول خلق سوچ کوي چې مارکیټ اوس دوباره بره روان دی چې دوباره بره روان دی حالانکې هغه خو ری اکمولیشن کوي چې دا اډرز دوباره واخلي او امبیلنس فل کی بیلنس کی فیر ویلیو ګیپ ته لاړ شي ٹھیک ده چې کله فیر ویلیو ګیپ ته لاړ شي هغه فیل کی هغې نه بعد واپسای کی بوم بیا ډاون راځي دا و مونږ سره ایکسپینشن نه بعد مونږ سره ریټریسمنټ کیږي څه چل کیږي ریټریسمنټ اوس یو خبره د زړه په غوږونو واوره چې د کنسالیډیشن نه بعد به همیشه دې کې هیڅ شک و شوبه نشته د کنسالیډیشن نه بعد به ایکسپینشن کیږي کنسالیډیشن نه بعد به څه چل کیږي ایکسپینشن اوس د ایکسپینشن اپ سایډ ته هم کیدلی شي ډاون سایډ ته هم کیدلی شي نو ستا دپاره دا خبره شوله چې د ایکسپینشن د کنسالیډیشن نه بعد به همیشه ایکسپینشن کیږي بیا د ایکسپینشن نه بعد ریټریسمنټ کیدلی شي یا ریورسل کیدلی شي صحیح ده جی اوکے ښه ریټریسمنټ څه ته وایي او د ریورسل څه ته وایي نو ریټریسمنټ اول واوره when price moves back into the recent range after expansion یعنی مارکیټ موږ سره کنسالیډیشن کیو د کنسالیډیشن نه بعد لاړ ایکسپینشن ته او د ایکسپینشن نه بعد واپسې کې راغی بیا هغه رینج ته صحیح شوله دا موږ سره اصل کې it shows the willingness of smart money to reprice the levels یعنی ری اکمولیشن موږ سره په دې ټایم کې سمارټ منی کوي smart money will re-accumulate the orders. Okay? We will be looking for fair value gap and liquidity voids in such specific conditions. We will be looking for fair value gap and liquidity void in specific conditions. چې کله مارکیټ موږ سره کنسالیډیشن وکي د کنسالیډیشن نه بعد موږ سره وکي ایکسپینشن نو لازمی خبره ده چې یا مارکیټ وکي ریټریسمنټ او یا وکي ریورسل که ریټریسمنټ کوي نو په دې ریټریسمنټ کې به ډیر خلق بیوقوفه جوړ شي هغه ته به دا ریټریسمنټ سخت کاری ریورسل یا به هغه وي چې د مارکیټ ډایرکشن جدا شوی دی خو په دې دوران کې به ته په څه شي باندې فوکس کوي فیر ویلیو ګیپ اینڈ لیکویډیټي وایډ
که چېرته تا سره دا موجود وي نو مور پراببلی مور چانسز دا دي چې مارکیټ مونږ سره دغه لیکویډیټي وایډ یا فیر ویلیو ګیپ ته راشي. یوزولي سمارټ منی ویل ری اکمولیټ اډرز په دې ځای کې مارکیټ راغلی دی دې ځای ته. صحیح شو نه؟ امبیلنس صحیح ده جی. اوکې کنسالیډیشن ایکسپینشن ریټریسمنټ. ریټریسمنټ ډاون سایډ شي دی. تاسو په ریټریسمنټ باندې پوه شولئ. کنسالیډیشن ایکسپینشن ریټریسمنټ. د ریټریسمنټ نه بعد موږ سره دوه کنډیشنز کېدلی شي ایدر ریورسل آر کنټینیویشن. صحیح شوله؟ نو اوس یو نظر بیا وګوره. موږ سره مارکیټ په سپیسیفیک رینج کې دی کنسالیډیشن نه بعد ایکسپینشن نه بعد ریټریسمنټ. په دې کیس کې کته وګوري نو ریټریسمنټ نه بعد کنټینیویشن شوی دی یعنی ریورسل نه دی شوی مارکیټ کنټینیو کړی د خپل مومنټم. صحیح ده؟ ټیک ته جی داسې شانې کیس شوی دی. اوکې جی ریورسل څه ته وایي؟ when the market moves in the opposite direction of the current direction after having stops we will be looking for liquidity pool above and below the market price. چې کله موږ سره مارکیټ په یو سپیسیفیک رینج کې مومنټ کوي یعنی کنسالیډیشن کوي د کنسالیډیشن نه بعد به لازمي کوي ایکسپینشن او د ایکسپینشن نه بعد به موږ سره دوه قسم کارونه کولی شي یا به ریټریسمنټ کوي یا به ریورسل کوي. صحیح شوله؟ که دې کرنټ کیس کې ته وګورې نو مارکیټ موږ سره څه چل کړی دی دې کیس والا کنسالیډیشن ایکسپینشن او د ایکسپینشن نه بعد ریورسل دی که نه؟ که دا چرته موږ سره وې ریټریسمنټ نو ریټریسمنټ له پکار و چې د دې ځای نه واپس شوی وي او اپ سایډ تللی وي. accumulation manipulation and distribution. دلته اوس ته وګوره smart money will reprice those levels. fair value gap the market دوباره ټیپ وکړه. what is this? retracement. د ریورسل نه بعد retracement شوی دی. yes this is possible خو سم موږ سره پاسیبل نه دي. د کنسالیډیشن نه ډایرکټ مارکیټ ریورسل ته نشي تللی. د کنسالیډیشن نه مارکیټ ډایرکټ ریټریسمنټ ته نشي تللی. د کنسالیډیشن نه بعد به مارکیټ همیشه ځي څه ته وایه که نه جاني د کنسالیډیشن نه بعد به مارکیټ همیشه چېرته ځي؟ یس ایکسپینشن ته. په خبره باندې پوه شولې؟ دا خبرې ګرانې نه وي دا انتهایی اسانې خبرې وي. صحیح ده جاني؟ see you in amplified lecture. باقي ګپ شپ پالته ولګو. ښه دا خبره یو ایډیشن کول غواړم چې مونږ به په دې ټول بحث کې را روان یو څو میاشتې به مونږ په دې باندې بحث کوو کنسالیډیشن ایکسپینشن ریټریسمنټ ریورسل. خو سپیسیفیکلی زمونږ را روان د یو څو میاشتو بحث به په ایکسپینشن باندې څه باندې ایکسپینشن د یو څو ورځو نه د یو څو میاشتو بحث به موږ کوو په ایکسپینشن باندې. ایکسپینشن مطلب چې مارکیټ کله مومنټ راشي مارکیټ چې منډي وهي تیز رواني نو تعالی خو هغه شی پکار دی که نه نو اول به درته وکړم ایکسپینشن د هغې نه بعد بیا ریټریسمنټ به وکړو کنسالیډیشن به وکړو ریورسلز به وکړو یو څیز به هم نه پرېږدو خو اول به زمونږ سپیسیفیکلی فوکس په څه باندې ایکسپینشن دا ثابته میاشت یا یو څو میاشتې مونږ به فوکس کوو په ایکسپینشن باندې. تاسو په خبره باندې پوه شولئ؟ دا خبرې ګرانې نه وي انتهایی اسانې خبرې وي.
وګوره، چارت اوپن کا، کنسالیډیشن وګوره، ایکسپینشن وګوره، ریورسل وګوره. صحیح ده. په کنسالیډیشن کې د باډي کلوز ډیر زیات ښکلی رول پلی کوي. باډي کلوزینګ ته به ګوري. یو کین آلسو ټیک دی وکس هم اخیستلی شي ته، خو باډي کلوزینګ ډیر زیات لازمي دی. صحیح ده جان. باقي به انشاءالله ګپ شپ په نیکسټ کلاس کې لګو. نو ګډ ټریډینګ او الله حافظ.